بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو د وخت کې مونږ رستم پریس کلب کې موجود یو. پروگرام زمونږه د سودم ستوری په نوم باندې مونږ سره نن داسې یو شازلمی موجود دی چې په مردان تعلیمي بورډ کې دغه تیر چې کوم ریزلټ راغلی او پای کې مردان بورډ کې پوزیشن ترلاسه کړی دی. محمد احتشام نامې د والد صاحب نوم یې حاجي نواب علي دی. د کلي بازار رستم سره تعلق ساتي. زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې د سره مونږ هغه خبرې اترې وکړو کم خبرې اترې چې زموږ د راتلونکي پول دپاره هم فایدهمند ثابت شي او څومره چې د احتشام ملګري دي یاران دوستان دي خپل خپلوان دي هغه هم د ده د پروفایل نه خبر شي. نو مونږ اولو محمد احتشام ته رستم پریس کلب ته په راتګ باندې په هرالي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احتشام څنګه د ښه ژوند څنګه تېرېږي؟ سم تېرېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. Alhamdulillah ji, absolutely fine. And first of all, thank you very much for inviting me on your show. Alhamdulillah ژوند ښه صحیح تېرېږي او ښه زبردست طریقې سره. صحیح ده. احتشام دا راته ووایه چې د سړي بنیادي تعلیم چې کوم وي کوم چې ډېره زیاته زده کړه پکار وي په هغې کې تاسو پرایمري تعلیم چې کوم دی د کوم ځای نه حاصل کړی؟ چې پرایمري تعلیم زما چې کوم الما میټر دی هغه د روسټم ماډل سکول اینډ کالج او I hold that school in a very high regards. ځکه چې اوس خو ایډمنسټریشن د هغې چینج شوی دی خو مخکې چې کوم ایډمنسټریشن و نو هغه یو ښه خلک پروډیوس کولو والا سکول و. هلته پرایمري سکول چې ما وویل نو افټر دیټ I went to فضله کالج مردان. د هغې نه بعد زه بیا رالم سدھوم چلډرن اکیډمي ته او سټل I am there. صحیح ده. احتشام دا راته مو ووایه چې تاسو یو غټه کامیابي ترلاسه کړې ده مردان بورډ هغه ټاپ کول. هغه چې کوم پوزیشن هولډر دی پای کې تاسو خپل نوم چې کوم دی هغه راوستی دی. 9 کې تاسو څومره پورې مارچ او تاسو بیا د 9 نه کم یو عزم سره د لسم هغه تیاري چې کوم دی هغه هم کوم. 9 کې چې کوم زموږ د بورډ ایگزام وشو نو ریزلټ چې راغی زما 586 out of 600 مارکس و او هغه هم زما ټاپ 3 کې پوزیشن راغلی و. نو عزم خو الله ماله یو کامیابي راکړو د خلکو ایکسپیکټیشنز ډېر های شو او you know the peer pressure سی وای شي او نور چې کوم سړي خپل هم دغه سی وای شي I'll make my personality reach that position. نو هغه پوزیشن دپاره ما د عزم سره دغه سټارټ کړو چې زه به ځم او بیا به م انشاءالله ټاپ 3 کې پوزیشن راولم د مور او پلار او زما چې کوم ټیچرز دي او ملګري دي د هغې پراوډ به جوړېږم. احتشام دا راته ووایه تاسو مردان بورډ کې هم دغه پوزیشن راغی مخکې هم تاسو یو کمپټیشن او سپیلنګ بی په نوم باندې تاسو پای کې هم کامیابي ترلاسه کړې وه. د هغې هم لږ مختصر لږ مونږ ته ووایه. زما 2022 کې دلته تحصیل لیول باندې یو مقابله شوې وه سیرت النبي صلی الله علیه وسلم هغې باندې یو کویز و نو الحمدلله هغه هم مونږ ټاپ کړی و زموږ سکول ټاپ کړی و زه پکې انکلوډ وم او د سپیلنګ بي چې تاسو خبر وکړه دا 2023 کې دا مقابله شوې وه ډسټرکټ لیول کمپټیشن و دا او دې کې آلموسټ 160 سکولز هغې پارټیسپیشن کړی او سپیلنګ بي کمپټیشن کې الحمدلله هغه 3 لیولز و 3 راؤنډز و هغه الحمدلله ما ټول ټاپ کړو او بیا د هغې په سبا له ما کمشنر صاحب هغه مونږ انوایټ کړو خپل چې کوم پرایز وغیره وغیره راته راکړو. ښه نو احتشام یو داسې سوال دی چې دا تاسو نه مخکې مو زموږ بعضې ملګرو کړی دی تاسو ته کله اطلاع میلو شوه چې د مردان بورډ ریزلټ دی او ستاسو نوم چې کوم دی هغه په پوزیشن هولډر کې راغلی ستاسو کیفیت او ستاسو د فیملی څومره ممبرز دي د هغې دغه ټایم کې کیفیت څنګه و مونږ ته بیانولی شي؟ جی first of all خو زه دا وایم چې هغه I can't you know sum of that in a handful of words. هغه چې کوم sentiments زما نو هغه simple words کې زه نشم بیانولی خو frankly speaking چې کوم د رزلټ د هفته دوه مخکې ټایم و نو هغه ډېر یو ډپریس ټایم او یو ټینشن کې به سړي باندې تېرېږي. د هغې نه بعد چې څنګه ما ته فون وشو والد صاحب ته زما چې تاسو پوزیشن اخیستی ټاپ 3 کې نو هغه ډېر زیات دیٹ واز ا مومنٹ اف اټر جوبلیشن فار می او زما د فیملی دپاره هم زما مور او پلار چې کوم خپل خپلوانو ټول ما ته کالز وکړو زما واټس اپ بالکل آی تھنک 50 چیټس پلس هغې باندې راغلي نو سمپل زه دا ووایم چې هغه ډېر زیات د خوشحالۍ مقامي او د هر چا دپاره ټاپ 3 کې خپل پلیس سیکور کول دا یو زما دپاره یو ډېر د اعزاز خبره وه نو هغې په وجه باندې ډېر د خوشحالۍ مقام او الله تعالی ماله ډېره زیاته غټه کامیابي راکړه او ډېر د یو نو ډېر زه خوشحاله وم ډېر زیات. صحیح ده. او تاسو ته ایوارډ هم بیا چیف منسټر صاحب درکړی و شیلډ ایوارډ چې جی جی صحیح ده. ښه احتشام دا راته ووایه که نه چې یو سټوډنټ دا عزم وکړي دا اراده وکړي چې زه به ښه سټډي کومه ښه مارکس به اخلمه پوزیشن به زما راځي نو آیا د کورس کتابونو باندې اکتفا پکار ده که د کورس نه هټ کروم
بکس مطالعه پکار وي د هغې دپاره؟ جی انفارچونیټلی چې د پاکستان کوم ایجوکیشنل سیستم دی نو اوس خو دا یو ټرن اخلي، خو دا زیاتر په کنونشنل ایجوکیشنل سیستم باندې زموږ دغه روان دی. نو دې کې صرف د کورس بکس هغه خامخا هغه به سټډي کېږي نه د ایگزام ورکولو لپاره، ځکه چې کورس ریلیټډ هغې کې کوېسچنز راځي یا انټروګیشن د هغې مطابق کېږي. خو زه زما په خیال باندې چې زما کوم اوپینین دی، زما کوم نوشن دی دې باره کې، نو هغه صرف د کورس په بک باندې یو کس پوزیشن ته نشي رسېدی یا صحیح معنو کې لرننګ نشي کولی، ځکه چې یونیکنس او سټینډرډ چې په کوم دغه کې راځي ستا په سټډي کې، ستا په پرسنالټي کې، په بلډینګ چې ستا کوم کېږي، نو هغه د کورس نه هټ کر بکس پکار دي، ځکه چې ای باندې پیپر هغه چې کوم چیک کېږي نه، نو هغه ته پته لګي چې د سټډي سیوا ده، نو هغه خامخا بیا هغه لږ ایج ورکړي چې یار هی از آلسو اویر اف ادر تھنگس except of the academic curriculum چې کوم سلیبس دی که نه، نو د هغې نه ایکسټرا سټډیز پکار او بکس ریډینګ چې کوم دی د کورس نه علاوه هغه دې لپاره مست دی. احتشام څنګه چې تا وویل چې د کورس مطالعې سره سره نور مطالعه چې کوم وي د کتابونو د نیوز پیپرو شوه یا د رسالو شوه د میګزین شوه، هغه یو ډېر بهترین دغه ثابت کېدی شي چې یو ماشوم چې کوم دی هغه پوزیشن واخلي. ها دې نه علاوه دا راته ووایه چې ستاسو روټین به څه و، روزانه بنیاد باندې سټډي څومره پکار یو سټوډنټ لپاره چې هغه دغه ټارګټ چې ځان ته کوم مخې ته یخي چې هغې چوکي دی؟ ګورو چې سټډي لپاره د دې نه مخکې به زه دا خبر وکړم چې یو کس کوم کلاسز اخلي که نه، ټیچرز زما په خیال ټیچرز ار د مین بلډرز. یو سټوډنټ بلډینګ چې کي هغه ټیچرز دي. نو فرسٹ اف آل چې کوم کلاس کې هغه ناست دي، هغه کوم لیکچر ډیلیور کېږي، هغه په صحیح معنو باندې هغه زده کړه وکړي د هغې، نو کور کې زه یم چې بس 2 hours سټډي از انف. ما په خپله 2 hours یا 3 hours ما سټډي کړی دی صرف د دې لپاره، ما نه 10 hours کړی دی چې کوم خلک وي چې دومره پکار ده، دومره بالکل نه ده پکار. صرف چې کوم خپل کلاسز باندې فوکس وکړي، سکول کې چې کوم کلاسز تاسو ته ټیچرز اخلي په هغې باندې چا فوکس وکړو، بس هغې ته بیا دومره د سټډي ضرورت نشته، ځکه چې هغه الریډي مایند کې هغه هر څه انکلکیټ شوي، ټیچر سره کوالټیز چې سټوډنټ پوهېږي په هغې باندې. مطلب دا چې کوم سبق کوم زده کړه چې په سکول او کالج کې وشي، کور کې بیا د هغې دوباره کتل دا چې کوم دا لازمي وي. ایگزیکټلی بالکل دا صحیح ده. ها احتشام دا راته مو ووایه چې د هر چا څه مشغوله وي، څه شوق وي، هابیز دې څه دي؟ هابیز خو زما بکس کلیکشن زما پرایورټي چې کوم لیست دی هغې کې د ټاپ باندې دی. یو ریډینګ دی، یو کلیکشن اف بکس دی که نه، زه کلیکټ کوم هم ډېر زیات کلیکشن زما زه یم چې هر یو اسپیکټ چې کوم د سوسایټي دی هغې مطابق ما سره بکس یو کلیکشن پروت دي، او دې نه علاوه زه ریډینګ هم کوم، نو دا زما مین هابیز دي. یو ملګري میسج وکړو، ده نو دا تپوس هم وکړه چې مستقبل کې د څه اراده ده، څه به جوړېدل غواړې، ډاکټر به جوړېدل غواړې که بل څه اراده دې شته؟ نه جی نه، ایبسولوټلی ناٹ، ډاکټر یا انجینیر خو نه. زما چې کوم اراده ده نو سی ایس ایس لپاره ده، ځکه چې پاکستان کې زما صرف 2 څیزونه خوښ دي، یو پالیټکس دی، زه یم چې یو دی ایډمنسټریشن. ایډمنسټریشن ته د تلو لپاره بیا سی ایس ایس ما ته دا یو مین څیز ښکاري چې دا کلیر کړي څوک نو بیا تللی شي دغې سایډ ته که نه، او د سوسایټي کې چینج راوستلو دپاره، ځکه چې پاکستان کې مختلف مونږ ته چیلنجز هغې ته مونږ فیس کوو، مونږ کنفرنټ کېږي مونږ ته هغه، نو هغې دپاره صرف چینج پولیټیشنز راوستی شي، بل ایډمنسټریشن والے چې کوم خلک دي نو هغې خپل چې ښه پوره کوشش کړي نو یو چینج راوستی شي. نو زه انشاءالله چې ګریجویشن زه وکړم سیکنډ ایئر نه بعد چې زه ګریجویشن به کوم LLB کې، هغې نه بعد بارټلا انشاءالله، اینډ آفټر دیٹ آئی ول اټمپټ د CSS ایگزامینیشنز، او هغې نه بعد انشاءالله چې زه هغه ایس کم نو زه به بیا ایډمنسټریشن سایډ ته ځم. احتشام دا راته مو ووایه چې داسې ایج کې چې که څوک وي یوت کې، نو څه ناڅه د بعضې پارټیانو د لیډرشپ نه هغه متاثر وي یا چا د فیملي په وجه باندې یو پارټۍ سره دغه وي، سیاست ته به کوم نظر ګورئ، او ځوان کول چې کوم دی آیا سیاست کې دی انوالمنټ د ده پکار دی که نه دی پکار؟ سیاست یو داسې څیز دی چې هغه د یو ملک هغه چې کوم تقدیر دی هغه بدلولی شي. صحیح ده. یو ګریک فلاسفر دی، هغه یو سټیټمنټ دی، هغه وایي چې ان اپولیټیکل مین از ا پولیټیکل ایډیټ. د دې په هغه کې روشني کې چې موږ دې خبرې ته وګورو، نو زه یم چې یوت له هغې بالکل انوالومنټ پکار دی دغه کې پالیټکس کې، دا ډېر ضروري څیز دی. خو دې کې اوس یو بل بیا کنسپټ راځي چې کوم بینډ ویګن فیلسي ده، نو زموږ یوت چې کوم دی زیاتر شکار کېږي د بینډ ویګن فیلسي. صحیح ده. هغې د یو کس د کیریزما مطابق، د هغه د پرسنالټي مطابق، رادر دین هز پرفارمنس،
هغه فالو کی نو دا صحیح خبره نه ده دا هغه منټل لیول هغه کم دی ځکه داسې کی نو یوت دپاره انوالومنټ پکار دی خو د پرفارمنس په بیسس باندې د آیډیالوژیز په بیسس باندې چې کوم لیډرز دي هغې په صحیح معنو کې د پاکستان دپاره د یو ملک دپاره د اوچتولو کوشش کړی دی نو بیا هغې فالو کول پکار دي او څومره سرټنلی زه یو پولیټیکل فیملی سره تعلق ساتم نو زما لینینګ سیوا د پولیټکس ته خو تر اوسه پورې داسې یو پارټي هم نشته چې زه هغې بلایندلی فالو کوم یا داسې یو لیډر هم نشته چې زه بلایندلی فالو کوم زه زما عمران خان هم خوښ دی because of his certain qualities زما بلاول بټو سردار هم خوښ دی because of his qualities داسې نور لیډرز چې کم کم کوالټیز دي خو زه هغې ویهمنټلی کریټیسایز کوم هم چې هغې کوم غلط کارونه کي مطلب مې دا دی چې زه I do not blindly follow any one of them. احتشام پسندیده گیم د کم یو دی کھیل کود کې برخه اخلي نه اخلي خوښ دی وي نه وي خوښ جی سپورټس خو ډېر اهم وي او زما چې کوم فیورټ دغه دی هغه دی بیډمنټن او انډور گیمز کې زما سکریبل ډېر زیات خوښ دی او زه الحمدلله د چیمپیون هم پاتې شوی یم 2-3 ایئرس په خپل سکول کې سپورټس غالا کې نو سکریبل او بیډمنټن دا زما فیورټ گیمز دي. او مکې سر پکې یو بل سوال ذهن ته راغی زموږ سپورټس کمپلیکس دی انډر کنسټرکشن دی په دې پلیټ فارم باندې به موږ هم دا غوښتنه وکړو احتشام هم دا غوښتنه وکړي د صوبایي ګورنمنټ نه به وکړي او خاص کر زموږ چې ډسټرکټ سپورټس افسر دی د هغې نه هم دا غوښتنه پکار ده چې کم سپورټس کمپلیکس کې اوس کم گیمونه سټارټ دي چې په دې کې د بیډمنټن هم هغې څه بندوبست وکړي دلته د پلیئر شته جی جی ایگزیکټلی پکار ده ما ته خو د دې پته نشته چې دا نو خو د هر یو کس یو جدا خپل گیمز لپاره دغه شو کېږي نو خپل گیم سره نو بیډمنټن خو ډېر اهم سپورټس کې راځي ډېر زیات قیمتي دی د باډي لپاره او په لانګر رن کې یو ایتھلیټک کوالټي سړی کېږي هغه بیا د هر سوسایټي چې آل واکس اف لایف کې هغه کم زیات زی هر فیلډ کې هغه ته بیا هیلپ کی نو زه هغې ته دا ریکویسټ کوم چې کوم پروینشل ګورنمنټ دی چې دا خامخا دلته انکلوډ کړي دا ضروري دی ځکه چې دلته ایتھلیټس شته موږ په خپله گیمز کم کو زه خو ما نه دی کړی سپورټس کمپلیکس کې چېرته خو زما ډېر ښه فرینډز دي او هغه ډېر د های کیلیبر دي په دې گیم کې هغوی کولی شي ډېر زبردست کوالټیز دي نیشنل انټرنیشنل سطح باندې ما بیا لبېدي شي مطلب دا چې دلته ټیلنټ موجود دی خو هغه را برسېره کول بالکل هغه ایکسپلویټ کول پکار دي صحیح ده یوت ته څه پیغام ورکول غواړې خاص کر هغې نوجوانانو ته څوک چې دې وخت کې سکول لیول باندې یا کالج لیول باندې هغې خپله سټډي هم کوي خپل سبق هم وایي یوت ما تاسو ته پریویس انټرویو کې مې ویلو and I'm going to reiterate my words چې پاکستان کې یوت کې ټیلنټ ډېر زیات دی خو هغې د یو دغه شکار د یو مایند سیټ داسې جوړ شوی دی چې پاکستان موږ له اپورچونیټیز نه راکړي پاکستان کې اپورچونیټیز شته تاسو خپل کوالټي لږه های کې تاسو ته بیا هر فیلډ کې هر ځای کې ستاسو دغه مطابق یو آر ګوینګ ټو بی امپلایډ صحیح ده نو دا کوم چې د برینډ ډرین دا کنسپټ د دې جوړ شوی دی چې مونږ څنګه ګریجویټ شو ویل ګوینګ ټو لیو د کنټري دا د پاکستان دپاره زه چې کوم کرنټ دغه دی دا زما په خیال یو ډېره برنینګ ایشو ده په دې باندې مونږ له کار پکار دی یو ته زه دا یم چې دا مایند سیټ ځان له مه جوړوئ پلیز کنسرن شئ د خپل ملک دپاره ځکه چې یوت د پاکستان دپاره صرف کولی شي نور هېڅوک هم نشي کولی مونږ به مخکې ځو and we will have to take in hands the future administration the future leadership نو چې مونږ دا وایو چې we are going to leave the country د پاکستان certainly چې کوم lastly بیا هغه finally دغه راځي افیکټ به ټول په هغې ریپلیکیشنز چې دی او پاکستان باندې به پاکستان is going to be drowned because of this زه یو ته دا یم چې داسې دغه مه جوړوئ پاکستان کې د ستاسو دپاره ښه اپورچونیټیز شته تاسو خپل ټیلنټ ایکسپلویټ کړئ تاسو چې کوم ګاډ ګفټډ کوالټیز دي په هغې باندې کار وکړئ او هغه ښکاره کړئ نو انشاءالله تاسو ته به خپل دغه میلاو شي ستاسو چې کوم حق دی خو بله پریګمیټیکلی سپیکینګ پاکستان کې هم هغه څه انډر امپلایمنټ یا ان امپلایمنټ شته دا زه نه یم خو دې دپاره به مونږ کار کوو که نه دې دپاره به یوت کار کوي بل څوک خو نشي کولی ځکه چې زمونږ په پالیټکس کې هم ډېر خامې موجود دي پولیټیشنس کې پولیټیکل چې کوم زمونږ هرایزن دی هغه ډېر زیات سوري ټو سی د ورډ خو ډېر ډرټي شوی دی په د دې دپاره یوت له پکار دی چې ځان کې د پولیټیکلی ځان اویر کی ځان کې سیاسي شعور پیدا کی د دې نه بعد به انشاءالله پاکستان زما په خیال اوچتېږي هغه به ډیولپ احتشام تا ته یو غټه کامیابي ملو شوې ده زموږ به دغه دعا وي چې الله پاک مخکې هم تاسو ته دغه شانتې کامیابي درکړي چونکې تاسو د سدوم چلډرن اکیډمي اینډ ساینس کالج سټوډنټ وئ نو دغه کامیابۍ کې د خپل ایډمنسټریشن څومره پورې تاسو دا ګڼئ چې دې کې د هغې موږ ته دومره لاس دی ایډمنسټریشن او د ټیچرز چې کوم هغه کمیونټي د هغې لاس زه یم چې دا پوزیشن ما نه دی اخیستی دا زه بار بار وایم دا زما سکول اخیستی دی دا زما منټرشپ چې کوم ځای کې پاتې شوی یم زما چې کوم ټیچرز دی دا احتشام خان پوزیشن نه دی اخیستی دا هغې اخیستی دی
دا زه بار بار دا یم د هغې د ګوره چې کوم سکولینګ د چا څنګه شوي نو هغې مطابق به هغه خپل د پوزیشن اخیستل یا چې کوم نور اچیومنټس دي دا د سکول ته د کریډټ ځي نو زه خو ډېر زیات د کوم کریډټ فریکشن د زیات سکول له ورکوم د ایډمنسټریشن له ورکوم او ټیچرز له ورکوم. صحیح ډېره مهرباني تاسو راغلې موږ سره کېناستې ګپ شپ مو لګو او تاسو ډېر داسې معلومات هم درنه واخیستل چې ستاسو په باره کې هغه مونږ ته هم پته نه وه چې احتشام خان دا شانتې یو سیاسي کورنۍ سره هم تعلق ساتي د هغه مخکې پروګرام څه دی. کتونکو تاسو زموږ دا پروګرام وکتو موږ سره نن چې کوم د سدھوم ستوري پروګرام کې کوم میلمو محمد احتشام کوم چې په مردان بورډ کې اوس پوزیشن هولډر هم راغلی د دې خبرې اترې تاسو واورېدې مطلب او مقصد زموږ د دې پروګرام دا دی دا به انشاءالله زموږ هفتوار پروګرام وي زموږ به دا کوشش وي چې په هر یو پیډ کې کو هغه ادب سره وي کو هغه سیاست سره وي کو هغه ایجوکیشن سره وي کو هغه نور د شانتې دغه سره څوک منسلک وي ځوان کول وي اب ان شاء الله دلته موږ راولو په دې پلیټ فارم باندې به سره موږ خبرې اترې کوو او د هغې نه به موږ ځان پویو او زموږ چې څه وي سوالات وي یا ستاسو سوالات وي اب په دې ځای باندې موږ د دې نه تپوسونه کوو او به جوابونه راکوي. د بل پروګرام پورې خپل کوربه عزیر نعمانی ته اجازت ورکړئ د لوی الله په امان. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد احتشام خان تاسو ته مخاطب یم. الله تعالی چې موږ له کومه کامیابي راکړه او میدان بورډ کې ماله پوزیشن راکړو او د هغې نه بعد چې د علاقې ماله کومه مینه راکړه د یې ټولو یو جهان مننه او د دې نه علاوه چې کوم سماجي سیاسي یا مذهبي زموږ شخصیات دي او د پریس کلب چې کوم زموږ نمایندګان دي هغې چې ما سره یا زما والد صاحب سره حاجي نواب علي خان سره رابطه وکړه رالو موږ له مبارکۍ له او چې کوم زموږ ویل ویشرز دي هغې موږ له په سوشل میډیا په ذریعه باندې موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شو د هغې ټولو ډېره زیاته مننه او د کوم چې زما اچیومنټ دی دا ټول زه د علاقه سدھوم رستم په نوم کوم